أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مخکې آیتونو کې د احد واقع روانه وه. خبره وه چې د خپلو دشمنانو سره د الله د دشمنانو سره بایکاټ وکړي. الله رب العزت بس تاسو امداد کوي، ستاسو د مخالفینو په زړونو کې به ستاسو رعب واچي. بیا یو قسم زورانه وه مؤمنانو ته چې تاسو داسې کار کړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امر خلاف یو کړو، نو د هغې سزا تاسو ته بر وخت میلاو شوه. دا کومه خبره چې وشوه سزا میلاو شوه، خبر خلاصه شوه، معافي وشوه، سزا ورکړه شوه، نو خبر خلاصه شوه. وس د واقع په طور باندې دا که څوک بیانولی شي، لیکن که د صحابو د تنقیص په شکل بیانوي نو دی به ناجایز او ناروا به کوي. الله رب العزت چې ولا دغه سزا ورکړه نو د څه دپاره؟ دا د الله ډېر خوښ خلک وو، صحابه کرام د الله ډېر خوښ وو. ولې الله منتخب کړي وو؟ دا موږ ته یو خبره، یو درس او یو سبق موږ لم راکوي، او هغې ته سزا ولا ورکړه، لیکن خبره وته د سزا نه زیاته واوروله. هغې چې کومه سزا ومونده نو په هغې باندې د هغې چې کومه وته اورولی شوې وه د هغې نه وته لږه ورکړې شوه، نو په هغې باندې بیا دې خوشحاله و، څه تذکره شوې وه. اوس دې ځای نه د احد کې دارنګه صورت انفال کی برازیم دغه شان تقریبا التکیم نعاسن دے. نو دلته کې امن پدی باندې راغې، پرکالی پی راغله، د الله د طرف نه اطمینان او سکون پی راغې. په داسې وخت کې چې سړي باندې لپاسه توره پې لپاسې یو دی ودکي، یو سړی دی را پرزولی، یو چوړکی دی راویستلی، یو دی علالی، او دی په دغه وخت کې ودکي. دا د الله رب العزت د طرف نه هغه بے فکری، هغه اطمینان او سکونی چې بعضې خلکو ته الله نصیب کی. کنه په داسې وخت کې چې دغه سي تکلیفي دلته یو خو زمونږ چې معمولی اسې یو کړه سوشي نو زمونږ خوب تښتېدلی. بیا کله کله سړی به ودی کمره کې یوازي او دې کې دی رایخ شي، نو دې چې کله لږ ساعت وشي نو دې دا ګړی
ټیمپیس هغه کړ ټک ټک چکی بیا دې هغه خوب ته نه پریدي دې بیا دا ټکونه شماري هغه خوب لاړو تختې د باندې اوس یره دا پریشر دی چې چلې سوک بئی کور کې आवाज دی کمره کې आवाज دی جو دې بیا دغه ټکونه وای شماري الکترس کې ګوره چې څوک راغی کو د خپل سوري نه یریږي بیا واسه هادي الله رب العزت داغه تذکرہ کوي او ور سره د منافقانو تذکرہ هم کوي چې منافقانو باندې سهالو او صحابو باندې سهالو دا نه چې بعض خلک تعبیر کوي بل شان کوي صحابو کې بعض منافقانو صحابو کې منافقان نو صحابو په خوا کې وسیدل منافقان صحابه چې کوم وو ناغه صحابه هغه منافقان څوک نو او کم چې منافقان دي نو هغه صحابه نو کم چې منافقان وو ناغه صحابه نو ولې صحابي خو وای دی ته چې د ایمان په حالت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې شریک شوی او هم په دقه ایمان سره د بیا د دنیا نه تلی نو دې ته صحابي وای وس یو سړی دی هغه مختلف قسمونه جوړې دي شي نیو قسم دام شي چې مخکې کافرو ایمان رانور پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو داغه نرستو اوس د ایمان راوړي نو د صحابي نه وای بلدام دا یو سړی ایمان راوړل مرتد شو بیا رستو ایمان بیا راوړ بیا مسلمان شو نو اولنی ایمان کې د پیغمبر سره ملاقات شوه ده مجلس کې ناشته لیکن چې بیا مرتد شو او داغه نرستو بیا د ایمان راوړي وسو ته بیا صحابي نه وای خبر خلاص شي دا هغه ایمان سره د پاتې نه ده دا مختلف قسمونه عقلی طور باندې جوړې دي اقسام جوړې دي دا تذکرہ کوي ورپسې د دې تذکرہ هم کوي څوک چې استاسو ناغوختي دي هغه منافقانو چاړه ولیو او بیا د صحابو کې بعض خلک داسې و چې هغه هم دغه منافقانو په چال کې راغلو او هغه خبره پرې خودا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تکم ویلو هغه خبره پرې خودا الله وینا ما پکړی می واسه خبره می کولا چې د شیطان خبره بیاونه مانی دغه منافق خبرونه مانی دا تاسو سره چې څو وشو نو ولي وشو دا دی وجنه چې تاسو د پیغمبر خبره نه ومنلی آیت تذکرہ راځي بیا د منافقانو هغه خبره راځي چې منافقان سکی سوي مسلمانانو مبارکه چې jihad کوي هغه قتل ولیکيږي شهید شوی دا مبارکه سوي خپل ځان په مبارکه سوي آیت تذکرہ راځي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم بیا نازل کا الله پتا سبحانه رست د غمنا دغه غم خو یو راغه چې دا خبره او ویلې شو چې الا ان محمدن قد قتل چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړي شو دا یو خبره وا دا ولې مخکې خبره او شو چې هلته دی پکې کافر شي په دواړه طرفونو په سرالو نه دی کم چې میدانو څنګه چې په اغیرالو نو د اغینه غزان یو طرف تکې کنه نو دی یو طرف تشوی دی او بیا راجم شوی دی او بیا حمله کړلا داغې نه رستو الله و ثم انزل علیکم من بعد الغم بیا نازل کومه پتا سبحانه رستو د غم نه امنتن امن دا امن څنګه نو عاسن د نواس په شکل کې یا من بعد الغم نعاسا ذا امنتن
منگا پا تاسو باندې نعاس راوستا پر کالی راوستا چې دا امن والا وا ماما کې وی چې خوب چې راځي نو په دې سړی باندې راځي چې هغه غم شاته ورځي نه الګ خوب راځي الله دې دین هغه غمونه لری کړه هغه کوم چې یراوا تکلیف او سو ختم شو نو باز خلک داسې نعاس مخکې تیر شیو سورته بقره کې آیت الکرسی کې تیر شیو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الدغه مونږ ویلو یو نعاس ده یو سینه ده یو نوم ده نعاس اول کې پر کالی سړی باندې سترګې درنیشي ورپسې رو رو جھوٹے شروع کې سرکت اورسی او ورپسې بیا نوم ده خوب ده بیا الله باندې اولنې حالت هم ناراضي معمولی غفلت بهم ناراضي نو غټ غفلت بهم ناراضي دلته وي تاسو باندې مې نعاس را واسطه پر کالی میرا واسطه نو بازي خلک پګیدا سو صحابه داسو چې تورې علاج کې نو الله تورته پرې وتا اکل کلا مختلف وختونو کې دا خبر راځي سړی قران لاس کې نیولې ناس ته ناسا خو بوله وراغه نا قران دی ورځي د یوټیوب کې ادا باز نور قصې دا موبایل دا قصې وړي راځي موبایل لاس کې نیولې دې لګیا دې شې نو ګوري نا صاحب بده بایم خو پیراغه خو به زور ورشه نا صاحب موبایل ته ارتاوش دا نور څه نه نو دنا د لاس کمزوري شي ډیلش نو صحابونه تورې پریوتی بازونه نو دا د نعاس په شکل کې یو شاته فتم منکم چراغ وړي دا په یو ډول استاسو باندې استاسو نه یو ډول وا مسلمانانو صحابه هغه باندې دا راغ وړي دا وطائفه نو بل ډول دا سیوا په دغه خلکو کې په استاسو سر چې کوم بده میدان جنگ کیو نو به یو ډول په کې بل وکړه قد همتهم انفسهم چې یقینا غم کیا چولیو دی لرا نفسونو ددی یظنون بالله غیر الحق گمان کاو په الله باندې نه حق گمانونا ظن الجاهلیه گمان د جاهلیت گمان نه کوي یادي یظنون بالله غیر الحق گمان کوي په الله باندې نه حق گمان د جاهلیت گمان نه کوي کله وی الله موږ سره دوکه وکړه مونږ ته ویلو مونږ ته دا خبره ویلې شي وا چې فتح بستاسي دلته کې چې راوستو نه دلته کې مونږ سره هغه فتح قرآن کړه او فتح غستاسو د لاس ورانه شو کنه یقولون هل لنا من الامر من شيء نو وای دا خلق دی دا سی وی هل لنا من الامر من شيء اشته زموږ د پاره د اختیارات نسو سه اختیارات شته صفات او نصرت زموږ د پاره شته قل ان الامر كله لله وتوا یقینا اختیارات ټول د الله په لاس کې دي اختیارات د الله په د الله دي یخفون فی انفسهم دی پټولې څه خبره په خپل زړونو کې مالا یبدون لگ هغه چې نه ښکارا کولې تا پیغمبر ته وینا په خپل زړونو کې بعضی خبرې ساتي یقولون نوې د خلق داسې لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا وې کچره وې زمونږ د پاره د اختیار نسو نو نه به قتل کولای کیدو مونږه دلته کې مونږه قتل کولای کیدو نه مونږ وې جنگ جګړې دا شنو بدر راتله اختیار ونه مو ځکه د قرار ناسو غنا کور کې بناسو په قلار بناسو خپې به غزول وی پراتمو خو اختیار یو نو را روان کړی شو راو وسته شو دلته اوسه په غم کې واچولو الله یو تو عقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم لو كنتم في بيوتكم کچره تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل نخامخ راخ کار شی بو را وتلی بو
هغه کسان چې لازم شه د پاغي باندې قتل الی مزاجهم زید پر وتو خپل تا الی مصارعهم کم ځای کې چې بدی پریوزي کم ځای کې چې بدی لاش ورزيږي هغه ځای ته مقرر دی مخکې خبرې شي وي کم ځای چې الله مقرر کړل هغه ځای ته بدا سړی رسی اي حدیث مرازی اذا قضى الله بعبد في ارض کله چې الله رب العزت فیصلو کې دی او سړي د پاره په اوزمکه کې د مرګ بعبد ايموت بارض نجعل له الى حاجه نو هغه طرف ته ضرورت پیښ کینو هغه طرف ته اورسي هغه ته اورسي نو الته کې په بس الته کې مړ کی بعض خلک وایي نو د دې یو سړی داسي حال چتلې یو ځای کې الته کې مړ شي هغه دالته کې شیل کاو بعض خلک وایي د چرګانو د مال ګسر سدي الته کې دې شیل کاو چې الته کې مړ کېدا او سی چلے کاو خدای خپل مرګ زیات ځان رساو بس ډېر پیر داسي او ډېر واقعات په دې باندې دي یو د موسی د سليمان عليه السلام واقعا وا سليمان عليه السلام په مجلس کې یو سړی ناسو دغه ملک الموت راغی چا وته وکړو هغه سړی ویری ته پوښتنه کوي دا څوک دی ودا ملک الموت ته وې دلته غوځي یریګه ما دې نه کوا هوا ته حکم کو هوا وی وړ حضرت اورسو بل ملک الموت چې راغی ولکه هغه سړی دی يرول ولې وی ما يرول نو ما وته وکړو حیرانتیا باندې چې دلته ناشته او دې دومره لري حالت کې د سا اغستو ما ته لس ملاو شي چې دنه بستا پلان کې ټیم کې اخلي پلان کې ځای کې باخلي سليمان عليه السلام ته وی اخو ما هوا ته حکم کو هوا وړل او زه دې رسول له ملک الموت دې هغه کم وخت چې ما د پاره حکم مو چې ته پلان کې وخت باندې وځي او دنه بس حالت کې اخلي ما دا هغه نه اقزه کې چې لاړم دی حالت کې حاضرو په لږ وخت کې حالت رسیدل حالت کې رسیدل جعل له الی حاجتن وی هغه زه د ضرورت پیښ کې چل ولا پیښ کینو کار ولا پیښ کی امام مالک رحمت الله علیه بارک راضی هغه حج لنته ودې سينه چې پلار کې د مرشم حج کړه وخت کې ورست دور کې ودې سينه چې بلځ کې مرشم د مدینې نه بهر مرشم یو خوب ولیدو نو په خوب کې وته چا د الله پینځو غوته داسې وته اشاره کړ نو دا په لوینځي ته ویل آشا دا علامه ابن سیرین نه تاسو کا دې خوب تعبیر څه ده خو ما وته نه یاد ده دا خوب دلی دل وینځلاړه تاسو یو کو یما دې خوب ای ورکشه تا خوب لیدل ته دې خوب نشې لیدې ځا واپس رااله ویا خو ما د دې څه وې زه وته وایم امام مالک خوب لیدل اچي وینځ لاړه به ته پوسو ودا امام مالک خوب لیدل او یو ټیک داغه لیدش وی پدې کې الله رب العزت هغه تا د سورته لقمان آخري 15 خبري ذکر کړي هغه طرف ته اشاره کوي چې پدې باندې اچاته پته نشته عالم الغیب یوازې الله دی پکم ازمک باندې وتمره دا پته نشته سبب وسکه دا پته نشته باران بکله کیږي دې پته نشته پرحم کې سدي دې پته نشته قیامت بکله راځي دې پته نشته اباځ سيزونه د آلاتونو بغیر دا یې پته چاته نه لګي که چاته پته لګي وې به کنه وس آلات ګوري اگر تو ګورا موبایل کې دا سبا څنګه موسم څنګه ده دې پسې اله ګوري نه اله وې سبا موسم خده یا نه خده نیټ خودي شي وې موسمیات والدي شي وې هغه خپل آلات پټ کړل نه هغه آلات باندې معلومي داسې فرهم کې سدي
هغه الټراساوند وغیرہ باندې معلومیږي دا غي بعض خبري حالت کې سورۃ لقمان چې مونږ کله ویلو هغه مو خبري کړو بیا راځي ان شاء الله ته بیا وایو بهرحال خبر دا و کم ځای کې چې الله رب العزت د چا د پاره مرګ مقرر کړي نو هغه ځای ته برسي اچا ته پتن لې کم کله بمرم کم ځای کې بمرم دا پته نه لګي نو هغه ځای ته ورسي نو الله رب العزت ته کې وای قل لو کنتم فی بیوتکم کچره تاسو په خپل کورونو کې وې او ستا مرګ مقرر وې په پلان کې ځای کې په میدان جنگ کې په احد کې احد په میدان کې ستا مرګ مقرر وې نو ته به عزت خامخا براتلې جنگ نه وې د جنگ نه پاره نه راتلې اسی براغله یو دقه کې به مړ وې قل لو کنتم فی بیوتکم متوا کچره وې تاسو په خپل کورونو کې لا برز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم خامخا راوتلی بو آگا سان چی لازم شہدے پاغی بانے قتل الى مزاجهم زید پریوتو خبلوتا ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم وزدو خبری کی ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم ولی محیص ما فی قلوبکم ولی مخینم خبرت دو سر روان دا یو طرف دا مومنان دی نو بل طرف دا منافقان دی نو خبر دوار سره کوي وليبتلي الله ما في صدوركم دې د پاره چې وازمي الله چې تاسو پسینو کې دي منافقانو وليمحص ما في قلوبكم او خالص کی الله صفا کی الله جدا کی الله او چې تاسو پسینو کې دي اے مؤمنانو والله علیم بذات الصدور الله په دې سينو پرازونو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې واغوخت تاسو نه په ورځ باندې چې مخامخ شوي دوړلې چې کله مخامخ شوي جنگ یو کو اغي شکست خړو په واپس پتهخت شو پدې کې شیطان راغیو هغه نور ته وسوسه واچولې هغه دا خپل زین را کوس کړو نو داسې چې شوي دي اغوخت دي تاسو نه یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولید لره شیطان به بعض ما کسبو د بعض هغه نه چې دي کم کسب کړل ولی الته کې خلاف او کو نه خلاف د وجنا دا خبر او شو منافقان ځان سره ملګری کړو دا خبر او شو منافقان دی بکی بازی او سره راغلی انما استزلهم الشیطان یو خبر راځي موږ پښتو کې خلک وای په ماته پسې کرکندر غړی وای الماسیه تجر الماسیه یو جرم بل جرم ته سره راکاږي ها انما استزلهم الشیطان یقینا خو ولید لره شیطان به بعضی ما کسبو د بعضی هغه باندې چې دی کم کسب کړل ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معاف کړل د صحابه ہوتا کم چې صحابه کرام دي الله وی ما ته معاف کړل مخکې ویلو لقد عفا عنكم یما تاسو معاف کړل دلته کې وی لقد عفا الله عنهم الله ته معاف کړل نو خلکو دا سينه چې تاسو دا خبره بیا فضیلت باندې او دا په حق باندې داغي په بی عزتۍ باندې بیا یادوي الله ما ته معاف کړل رست بیا هم راضي یوصل یو کم شپته کې فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين الله وی معاف او تقوا واستغفر لهم بخنه ولا طلب کوا وشاورهم في الامر مشوره وسره کو پکار کې فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين نو لقد عفا عنهم یقینا الله معاف کړل اغیتا ان الله غفور حلیم یقینا الله دې بخون کې بردبار اور پسې نور راضی تقریبا بس کو پد ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاس يغشى طائفة منكم
بیا نازل کو الله پتا سبحانه من بعد الغم رسد غمنا امنتن امن نازل کو نعاسن د پر کالی په شکل باندې یا پر کالی تاسو باندې را وستا چې دا امن والوا سبب د امنو یخشا طائفه منکم چرا غوړه په وډل تاسو باندې و طائفه نو بلډل وقد همتم انفسهم چې غم کې اچولیو دي لره نفسونو د دي یظنون بالله غیر الحق گمان کو په الله باندې حق گمان ظن الجاهلیه گمان د جاهلیت اخر کوئی گمان د ایمان زیان دی دا منافقان دي نو دي گمان نه کول دلته کې پکې طائفه ویلی د بدر واقع چې کله ذکر کې سورته انفال کې نه ال د پکې بیا طائفه نشتی ال دغه الله یې پتا سو ټولو باندې می پرکالی راوستا ال دغه د ټولو تذکرہ دا او دل دغه صرف د طائفه منکم وطائفه قد همتهم انفسهم زګه چې دل دغه په احد کې د صحابه سره سره منافقان وتلیو هغه 300 کسان خو تی واپس شیو لیکن بعضی به نور پاتې وو داغه د وجنه هغه می وډاله وکنه منافقان وډاله یقولون هل لنا من الامر من شيء واذا خلق آیشته زموږ د پاره د اختیاراتو نسو قل ان الامر كله لله وتو یقین اختیارات ټول د الله په اختیار کې دي د الله بلاس کې دي د الله د پاره دي یخفون فی انفسهم داخل پټي فی انفسهم په خپل ورونو کې مال یبدون لگا چې نه ښکارا کې تا یقولون دی وی لو کان لنا من الامر شیء کچری وې زموږ د پاره د اختیاراتو نسو ما قتلنا هنا موږ باندې قتل کولای کیدو دلته کې قل لو کنتم فی بیوتکم متوا کچری تاسو وې په خپل کورونو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل نخامخ کارشی بو کسان چې لازم شوه د پاغي باندې قتل لا مزاجم زید پریوتو خپل وتا داغي وخ راغله نیټه راغله اجل راغله نو د با خپل زید پریوتو د خامخ راوته اکم چې په مدینه کې وو ناغي باندې الله رب العزت وبا پیرا وستا او اغینا او یا کسان دې مړ شو الله وی قل فدروا عن انفسکم الموت تاسو یې مرګ خو ال تکي دې ځان مرګ واړوي کنه وليبتلي الله ما في صدوركم دې لپاره چې الله داس کارونه چې الله وکړو دا حالات راوستو یو شان حالات او بل شان حالات راوستو دا د مختلفو فائدو د لپاره وليبتلي الله دې لپاره چې الله وازمي چې تاسو پسینو کې دی وليمحص ما في قلوبكم او خالص کې الله صفا کې الله جدا کې الله چې تاسو پسونو کې دي والله عليم بذات الصدور الله په دې سينو پر ازونو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې واغتل تاسو نه په اورس چې مخامخ شوید وړلې یو ډول مسلمانانو یو د کافرانو وا دا وړلې وي یو بل ته مخامخ شي په جنگ باندې په دغه ورځ باندې بعضی مؤمنانو د مسلمانانو چې کوم جماعتو کمړه لوا پدې کې چې کوم منافقانو ناغي سره د باز قصې وشوي کنه یا د مسلمانانو وسلم داغه منافقانو په چال کې راغله د شیطان په چال کې راغلو نو دیو سرم او تختید کنه انما استزلهم الشیطان یقینا خو یول دی لره شیطان به بعضی ما کسبو د بعضی هغه نه چې دی کم کسب کړل ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معاف کړل هغه تا ان الله غفور حلیم یقینا الله دې بخون کې بردبار الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق ورکړي